پیرانی پیر رحمت الله علیه خپل مریدانو ته یو نصیحت کړی وای راشئ او پیژنئ چې خلک د مرشد قدر څنګه کوي. او د دې پس منظر کې یو واقعه ده. یو بوډۍ ابۍ د دې زوی دی هغه بغداد ته ځي مزدورۍ له. نو هغه وخت بغداد د اهل علمو د اولیاء الله یو ګلدسته وه. نو هغه بوډۍ ابۍ دې زوی ته وایي چې ته بغداد ته ځې مزدورۍ له، خو هلته چې لاړ شي نو ډېر زیات اهل الله به بزرګان به نیونه بیعت هم وکړه. نو دې زوی ساده و، مور ته وی ابۍ دا زه به څنګه پېژنم چې دا سړی ولی دی او زه ورشم بیعت ته وکړم. وی چې ته به وګورې سپین ږیری سړی به تسبیح به ورسره وي او تسبیح به ډېرې اړی او په مصلی باندې به ډېر ناست وي. بس چې دی دې ولید بیعت ته وکړه. بهرحال دی خو بغداد ته مزدورۍ ته لاړ. په یو چوک کې ولاړ دی، یو سړي خپل نوکر راولېږه چې لاړ شه مزدور راواله، موږ ته د مزدور ضرورت دی. چې لاړ د دغه سړي مالک اوس دغه وخت کې په مصلی باندې ناست دی او تسبیح اړی. دی چې څنګه ورغی وی کتل خدا مزدور دی راوسته او دی ورته د کار د ښودنې کوشش کوي. دا مزدور راولګېده او ده ته وایي چې حضرت ما ته به بیعت کې. او ته چې زه د بیعت نه څه خبر یم؟ نه، زه چې راتلم مور راته داسې ویلي و چې بس کوم سړی دې ولید چې تسبیح ډېرې اړولې او په مصلی ناست و ډېر وخت د هغه نه به بیعت کې. بس دا ځای ښه دی، مزدوري به م کوم او پیر صاحب هم راته میلاو شه. بس هغه خو پوهېده نه، ټیک شو زما مرید. دی مرید شه، خپله مزدوري هم کوي او دی مرید هم شه، چې دواړه څیزونه په یو ځای کې میلاو شو. مزدوري هم میلاو شولو، پیر صاحب هم راته میلاو شه. یو ورځ چېرته بازار ته وتی دی او په لار کې ولاړ دی. ناګهانه خلکو هټو بچو ټوله بازار الرټ شو چې پیرانی پیر صاحب حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په پالکی کې را روان دی. نو خلک لاس په نامه باندې ودرېدل او دا هلک راولګېده. نو بجای د دې چې اوس ولاړ وی په احترام باندې او مخې کړی وی نو دیوال ته شا کړله داسې، او چې په کومه لار باندې پیرانی پیر صاحب تیریږي نو هغې طرف ته ډوګوري نو دیوال ته شا کړله چې په ده مې نظر نه لګي. نو د حضرت پیرانی پیر صاحب چې پې نظر پرېوت نو خادمانو ته دا ځای ودرېږئ. دا هلک یې راوغوښته، چې راویغوښته راغی خو بره ورته نه ګوري. نو اوس پیرانی پیر صاحب نور هم حیران شه چې دی مې راوغوښته ما ته ګوریم نو دی نه وړاندې دیوال ته شا کړې وه ولاړو. نو تپوس یې ته وکړو چې داسې ولې کې دیوال ته دې شا کړې وه او اوس بلکل لاندې ګورې ما ته اډو ګورې نه؟ وایي ځکه درته نه ګورم چې ته خو د اولیاو سردار یې په بغداد شریف کې او ما د یو عاجز سړي نه بیعت کړی دی. نو هسې نه چې تا ته وګورم نو د خپل مرشد قدر به رانه چېرته هغې کې به کمی راشي، ځکه ته خو ډېر لوی سړی. نو وایي پیرانی پیر صاحب اعلان وکړو چې راشئ د دې بوډۍ ابۍ د زوی نه د مرشد قدر او احترام زده کوي. دې وجې نه مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب او حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے اکابرو با پرمائل وی کنن جنید بغدادی صاحب ہندوستان تراغے وی مونگ با دے اجی صاحب پا موجود گئی کہ آغا تا برمونو گورو، یعنی زمونگ صاحب شتا بس دا کاپی دے اتا با برمونو گورو. وہ دا خپل وقت دیر لوی سڑے لیکن بس حاجی صاحب مونگ دا پارا وی کاپی دے. تی خلقو دا
مرشد ضرورت محسوس کړو د اهل الله او قدر یې کړو خدای کوم نو پیرانی پیر سے بیا اعلان کو راشي د بوډۍ ابي د زوینه د مرشد قدر او پیجنې ما ته دی وجه نه ګوري نه چا سنت تو خو ډیر لوی سړی په اهل الله او بزرګانو کې نو تا طرف ته به مې رغبت پیدا شي نو د خپل مرشد په قدر او قیمت کې برانه کمې واقع شي زه درته نه ګورم